ویلیو نو پراپرټیز اف انزایم کې مونږ دا ویلیو چې انزایم چې دی نو دا په کار کولو کې چې دی نو ډېر زیات سپیسیفیک دي. مطلب دا دی چې خپل انزایم چې دی هغه خپل کار کوي او یو انزایم چې دی نو د بل کار نه کوي. لکه ما تاسو ته ویلیو چې لیپیز چې دی نو هغه به څه کار کوي؟ هغه صرف په لیپیډ باندې کار کوي. ایمایلیز چې دی نو هغه به څه کار کوي؟ هغه صرف په سکروز باندې کار کوي. دغه شان دی ما تاسو ته دا ویلي ورسره چې هر انزایم چې دی دې ته د کار کولو لپاره انرژي پکاري چې هغې ته موږ څه وایو؟ اکټیویشن انرژي. اوس دا انرژي که نه نو انزایم چې دی نو هغه کار نه کوي. لکه تاسو ته ما ویلي چې دا ماچس مونږ لګو که نه اور پرې لګو نو چې دا ماچس مونږ رب کوو ربینګ کوو نو دا چې دی نو د دې اور لګولو لپاره دا اکټیویشن انرژي شوه. بیا ما تاسو ته ورسره دا هم ویلي چې څه انزایم داسې چې هغه ان اکټیو فارم او هغه کار نه کوي او چې کله دا اکټیو فارم ته راولي نو هغه چې دی نو دا خپل کار شروع کوي. د ان اکټیو فارم ته موږ څه وایو د انزایم؟ دې ته موږ وایو زایموجنس. بیا ورپسې ما تاسو ته دا ویلي چې څه انزایم داسې دي چې هغه سیم سبټریټ باندې کار کوي خو صرف دا چې یو ځای کې کار کوي یو انزایم او بل بدن کې لکه بل چې دی په بدن په بل ځای کې کار کوي. هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو آیسوزایم. نو دا چې دی نو موږ څه پراپرټیز ویلو د انزایم. بیا هغې نه پس ما تاسو ته دا هم ویلو چې انزایم چې دی دا کار څنګه کوي. نو د هغې لپاره چې دی نو دوه مشهور ماډل ما تاسو ته ویلو، یو لاکینډکي ماډل او بل چې دی نو هغه انډیوسفټ ماډل. لاکینډکي ماډل څه ته ویل کېږي؟ نو لاکینډکي ماډل مطابق چې دی تاسو ته ما مخکې ویلو چې څنګه یو خاص کی چې دی نو هغه یو خاص لاک چې دی نو هغه اوپن کوي. بدل لاک چې دی هغه بدل کی باندې چې دی نو نه اوپن کېږي. نو همدغه شان د خاص انزایم چې دی هغه په خاص سبټریټ باندې ورځي او د هغې هغه ریاکشن چې دی نو تیزوي او بدل سپریټ باندې چې دی نو هغه انزایم کار نه کوي. او بیا چې دی نو د لاکینډکي ماډل چې دی نو دا ریجیکټ شوی مو او ریجیکټ شوی ځکه چې یاره د دې مطابق چې دی د لاکینډکي ماډل مطابق چې دی نو دا چې کوم سپریټ چې دی دا سوري اکټیوسایډ چې دی نو دا یو ریجیډ سټرکچر دی، فلیکسیبل نه دی. خو چې کوم نوی انډیوسفټ ماډل رالو د هغې مطابق چې دی نو د اکټیوسایډ چې دی نو دا یو فلیکسیبل سټرکچر دی او دې کې چینجز راتلی شي. نو دې پورې مونږ ویلو. بیا ما تاسو ته ویلو چې نیکسټ ټاپک زموږ چې دی هغه دی کلاسیفیکیشن اف انزایم. نو نن به انشاءالله دا مونږ ډیټیل کې وایو او دا امپورټنټ دی. نو دې ته چې دی تاسو لږه توجه ورکړئ. انزایم آر کلاسیفاید آن د بیسس اف د ریاکشن دے آر ډیکیټلایزډ. دا یو اداره ده په دنیا کې د هغې نوم دی د انزایم دپاره جوړه ده، خاص کر انټرنیشنل یونین اف بایوکیمسټري ورته ویل کېږي. هغې چې دی نو انزایم په 6 غټو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو کلاسیفیکیشن اف انزایم. The International Union of Biochemistry developed a system of nomenclature on which the enzymes are divided into 6 major classes. The International Union of Biochemistry چې دی دا اداره ده دی نومونه ورکړي. نومنکلیچر څه ته وایي؟ نوم ورکولو ته، چې په هغې کې چې دی نو انزایم ته دی نومونه ورکړي دي او انزایم چې دی نو هغه په 6 غټو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. هغه 6 ګروپس کم دي؟ هغه دي اکسیډو ریډکټیز، ترانسفریز، هایدرولیز، لایز، آیسومیریز او لیګیزز. دا هغه 6 ګروپونه دي چې هغه به اوس 1 by 1 چې دی نو موږ ډیټیل کې وایو. په هغې کې لومړنی ګروپ چې دی هغه کوم یو دی؟ هغه دی اکسیډو ریډکټیزز. اوس ګوره دې کې تاسو ته د دې انزایمز چې کوم دا کلاسیفیکیشن دی د نوم نه تاسو ته 50% پته لګي چې دا څه کار کوي. نو د لومړني ته پته وګورئ تاسو اکسیډو ریډکټیز. نو دا دې ته خیال وکړئ نو دا د 2 ورډز نه جوړ دی، اکسیډو او ریډکټیز. یعنی دا هغه انزایم دی چې هغه اکسیډیشن او ریډکشن چې دی هغه کیټلایز کوي. اکسیډیشن څه شی دی؟ اکسیډیشن چې دی د دې خو 2-3 ډیفینیشن دي. خو سمپل ډیفینیشن دا دی چې هغه ریاکشن چې په هغې کې اکسیجن ایډ کېږي نو هغې ته موږ اکسیډیشن وو. یا هغه ریاکشن چې په هغې کې اکسیجن چې دی هغه څه کېږي؟ ایډ کېږي یا چې ورته موږ لوز اف اکسیجن، لوز اف الکترون پکې کېږي نو هغې ته موږ اکسیډیشن ویلی کېږي. او ریډکشن چې دی نو دا هغه ریاکشن دی چې په هغې کې هایدروجن ایډ کېږي. ریډکشن مین گین اف هایدروجن، چې هایدروجن پکې ایډ کېږي یا گین اف الکترون پکې کېږي نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي ریډکشن. اوس اکسیډو ریډکټیز څه شی دی؟ نو اکسیډو ریډکټیز چې دی دا هغه انزایم دی
چې هغه اکسیډیشن او ریډکشن چې دی هغه کټلایز کوي. یا تداسم ویل شي چې اکسیډ او ریډکټیز چې دی دا هغه انزایم دی چې هغه گین اف الکترون او لوز اف الکترون ول ریاکشن کټلایز کوي. یا تداسم ویل شي چې اکسیډ او ریډکټیز چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه هایدروجن اټم اکسیجن اټم او گین او لوز اف الکترون کوي. داسم ویل شي خدا کوم داسې انزایمز دي. نو دا انزایمز اگزامپل چې دی تاسو بوک کې ورکړي موږ ریډینګ کوو. Oxido reductase catalyze the transfer of hydrogen atom, oxygen atom, or electron from one substrate to another. Oxido reductase چې دی دا هغه انزایم دی چې هغه د هایدروجن او د اکسیجن یا د الکترون چې دی دا هغه ترانسفر catalyze کوي. So this class of enzyme catalyze oxidation reduction reaction. مطلب سمخ کې مو وی چې دا هغه انزایمز دی چې هغه oxidation او reduction reaction چې دی هغه تیزی. This is further divided into the following subclasses. دا انزایم چې دی نو په دې ګروپونو کې تقسیم شوی دی. پاګه کې لومبنه کم یو دی تاسو سره سکرین شیر کوم د دی. پاګه کې لومبنه چې دی نو اکسیډیز چې دی دا کوم مونږ چې لګیا یو دا مونږ لګیا یو اکسیډو ریډکټیز انزایم کې پاګه دا انزایم راځي. پاګه لومبنه اکسیډیز. This enzyme catalyzes those reactions in which oxygen is added and hydrogen is removed from substrate. هغه ریاکشن چې په هغه کې چې د اکسیجن اډ کیږي او هایدروجن ریموو کیږي نو هغه انزایمز ته به موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو اکسیډیزز. لکه اوس د دې مثال اسکاربیک اسید اکسیډیز چې دی دا یو داسې انزایم دی چې هغه ریاکشن کټلایز کوي چې په هغې کې اکسیجن جمع کیږي او هایدروجن ته نه لرې کیږي. بل د اکسیجن چې دی نو هغه انکارپوریټ کوي وردننه کوي. نو اوس ګوره تاسو به وایي چې یاره په اکسیډیز او اکسیجنیز کې فرق څه دی؟ نو اکسیډیز چې دی په دې کې دا هغه ریاکشن دی چې په هغې کې اکسیجن ایډ شي او هایدروجن چې دی نو هغه ریموف شي. اکسیجنیز چې دی دا هغه انزایم دی چې په هغې کې به صرف اکسیجن انکارپوریټ شي په سبټریټ کې ایډ شي. نو هغه ریاکشن چې په هغې کې اکسیجن چې دی هغه ایډ کیږي په سبټریټ کې نو هغه ریاکشنو ته هغه انزایمز چې کوم دا ریاکشن کټلایز کوي نو هغه انزایمز ته موږ څه وایو؟ هغه انزایمز ته موږ وایو اکسیجنیز. مثلا فینایلنین چې کله ټرایوسین ته وړي نو هغې کې موږ انزایم استعمالو فینایلنین هایدروکسیلیز. فینایلنین څه شی دی؟ دا ما تاسو ته کېدای شي نه ویلي دا امینو اسید دی. اوس فینایلنین چې ټرایوسین امینو اسید ته اړ دی نو په دې کې چې دی نو دا انزایم استعمالیږي فینایلنین هایدروکسیلیز. اوس دا اکسیجنیز انزایم دی. بل ورپسې چې دی ریډکټیز. This enzyme catalyzed by adding hydrogen to substrate. Reduction تاسو ته ما مخکې وویل reduction څه ته وایي؟ addition of hydrogen یا gain of electron. نو اوس ګوره دې انزایم ته تاسو خیال وکړئ ریډکټیز څه کار کوي؟ دا به هایدروجن ایډ کوي په سبټریټ کې. لکه ګلوټاتایون ریډکټیز چې دی دا داسې انزایم دی چې دا هغه ریاکشن دی چې په کم کې هایدروجن چې دی نو هغه سبټریټ سره ایډ کیږي. ریډکټیز بیا دوه قسمه دي که نه؟ ایروبیک بیا ډیهایډروجنیز دي. نو ډیهایډروجنیز هغه انزایمز دي چې هغه هایدروجن لرې کوي. لکه ریډکټیز چې دی خو ایډ کولو ډیهایډروجنیز نوم ته تاسو خیال وکړئ ډیهایډروجنیز ریموول اف هایدروجن. نو ډیهایډروجنیز بیا دوه قسمه دي aerobic dehydrogenase او anaerobic dehydrogenase. Aerobic dehydrogenase څه شی دی؟ This enzyme catalyzes the removal of hydrogen from the substrate by adding oxygen or methylene blue. یعنی دا هغه انزایمز دي چې هغه هایدروجن خو خامخا لرې کوي ځکه ډیهایډروجنیز نوم ته تاسو خیال وکړئ هایدروجن لرې کول. او ایروبیک مین چې اکسیجن پکې وي. نو ګوره په دې په نوم کې دننه چې دی نو جواب موجود دی. یعنی دا هغه انزایمز دي چې په هغې کې هایدروجن چې دی هغه د سبټریټ نه لرې کیږي او پکې اکسیجن استعمالیږي. لکه مثلا ګلوکوز اکسیډیز. او انایروبیک ډیهایډروجنیز څه شی دی؟ نو انایروبیک مین چې پکې اکسیجن نه استعمالیږي او ډیهایډروجنیز مین ریموول اف هایدروجن. نو دا هغه انزایمز دي چې هغه چې دی د سبټریټ نه هایدروجن لرې کوي without the help of oxygen. مطلب but cannot use oxygen کنه اکسیجن پکې نه استعمالیږي. لکه لیکټیټ ډیهایډروجنیز چې دی نو اوس دا هغه انزایم دی
چې هغه لیکټیک اسید چې دی نو هغه پایرویک ته بدلی نو په دې کې اکسیجن نه استعمالېږي. ګور په دې کې دا لیکټیک اسید دی او هغه چې دی نو د ان ای ډي په مدد سره د ان ای ډي ورکې انرژي ورکوي که نه په ماتولو کې نو هغه چې دی نو څه ته کنورټ شوی دی پایرویک اسید ته کنورټ شوی دی او دې دوران چې دی ان ای ډي کنورټ شوی دی ان ای ډي ایچ 2 ته نیکوټین امایډ ډای نیوکلیوټاید که نه نو دې دوران چې کوم دی انزایم ته که تاسو خیال وکړئ انزایم دې کې استعمال شوی دی لیکټیټ ډیهایډروجینیز. اوس په دې کې اکسیجن اړشته نه په دې ریاکشن کې نو دا انایروبیک ډیهایډروجینیز شو. بیا ورپسې دی هایدروجن پر اکسیډیز. تاسو هایدروجن پر اکساید فارموله ویلې ده H2O2 نو د هایدروجن پر اکسیډیز کې دوه قسمه انزایمز راځي کنه یو پکې راځي پر اکسیډیز او بل پکې راځي کیټالیز. پر اکسیډیز او کیټالیز چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه هایدروجن پر اکساید چې دی هغه ماتوي واټر ته او اکسیجن ته. مطلب دا پر اکسیډیز او کیټالیز چې دی دا دواړه هغه انزایمز دي چې هغه ډیکمپوزیشن کوي د H2O2. فار ایگزامپل ریډینګ بوک peroxidase and catalase چې دی هغه peroxidase and catalase are the two enzymes of this class. Both of these enzymes catalyze the decomposition of hydrogen peroxide. که تاسو د ریاکشن ته خیال وکړئ نو H2O2 دی 2H2O2 دی او هغه د کیټالیز انزایم په مدد سره واټر ته اکسیجن ته بروکن ډاون شوی ډیکمپوز شوی دی نو داسې انزایمز ته موږ څه وایو peroxidase یا هایدروجن peroxidase. دا چې دی نو د دې هغه کلاسیفیکیشن دا اکسیډو ریډکټیز شول. دوباره زه تاسو ته لږ ریوایز کوم اکسیډیز چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه اکسیجن اډ کوي او هایدروجن لرې کوي. اکسیجنیز هغه انزایمز دي چې هغه اکسیجن انکارپوریټ کوي. ریډکټیز هغه انزایمز دي چې هغه چې دی نو هایدروجن چې دی نو هغه اډ کوي سپریټ ته. ایروبیک ډیهایډروجینیز چې دی دا اکسیجن لرې کوي ریموول اف هایدروجن کوي او اکسیجن چې دی بای ایډینګ اکسیجن چې دی نو هغه پکې اډ کیږي. انایروبیک ډیهایډروجینیز چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه ریموول اف هایدروجن کوي او اکسیجن پکې نه یوز کوي. او هایدروجن پروکساید چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه بروکن ډیکمپوزیشن کوي د H2O2 هایدروجن پروکساید په واټر کې او په اکسیجن کې. نو دا چې دی اکسیډو ریډکټیز ختم شو. بیا ورپسې دویم ګروپ طرف ته تاسو سره زه سکرین شیر کوم د دې. نیکسٹ زموږ چې کوم ګروپ دی هغه دی ټرانسفریزز. ټرانسفریزز نوم ته تاسو خیال وکړئ دا به یو ګروپ ټرانسفر کوي ټرانسفر اف ګروپ کوي د هایدروجن نه علاوه. یعنی دا هغه انزایمز دي چې هغه ټرانسفر اف ګروپ کوي د یو ګروپ نه د یو سبسټریټ نه بل سبسټریټ ته لا د یو ځای نه بل ځای ته. نو this class of enzyme catalyzing the transfer of group other than hydrogen لکه مطلب دا هغه انزایمز دي چې هغه یو ګروپ وته وایو اټم وته وایو د هایدروجن نه علاوه هر یو ګروپ کې دی چې لکه میتایل ګروپ ایسایل ګروپ اماینو ګروپ فاسفیټ ګروپ دا چې دی نو د یو ګروپ د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کوي ځکه چې د ګروپ ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو ټرانسفریز. مثلا لکه اوس ګوره فاسفو ټرانسفریز نوم ته وګورئ دا هغه انزایمز دي چې هغه په فاسفیټ ګروپ چې دی نو هغه ټرانسفر کوي د یو اټم نه بل اټم ته. لکه هیکزوکاینیز تاسو ویلې دی کاربوهایډریټ چپټر کې چې دی نو دا موږ ویلو تاسو نو په ذهن نه وتی چې کله دا ګلوکوز چې دی دا چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ ته اوړي نو دې کې چې دی نو دا هیکزوکاینیز چې دی نو هغه پکې استعمالېږي. نو اوس ګوره تاسو زما د خبرې ته کله سوچ وکړو ګلوکوز چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ ته وړي نو دوی کې ګوره د لومبې ګلوکوز دی او بیا څه ته وړېدلی ګلوکوز 6 فاسفیټ ته یعنی فاسفیټ ورسره اډ شوی دی. نو فاسفیټ چې ورسره اډ شوی دی نو داسې ګروپ ته موږ فاسفو ټرانسفریز وایو او دې کې کوم انزایم استعمالېږي هیکزوکاینیز. بیا ورپسې دی ټرانسیسایلیز. نو نوم نه ظاهره ده چې دا هغه ګروپس دي چې هغه اسایل ګروپ چې دی نو هغه ټرانسفر کوي لکه کولین اسیټایلیز دا هغه ګروپ دی چې هغه اسیټایل کولین موږ تاسو نوم دا نیورو ټرانسمیټر دی برین ته میسج چې دی نو هغه ټرانسفر کوي.
نو دا غي ټرانسفر اسټایل کولین چې دا یو داسې نیورو ټرانسمیټر دی چې هغه برین ته میسج وړي لکه مثلا ګوره تاسو چې دا یو سیس باندې چې لاس کې دی نو موږ ته پته ولګي کنه چې دا ګرم دی لا یخ دی نو دا میسج چې دا برین ته وړل غواړي کنه د دې لپاره څه دي د دې لپاره خپل سیګنل دي نیورو ټرانسمیټرز دي هغه دا میسج وړي نو اوس چې دا کولین اسټایلیز چې نو دا یو انزایم دی هغه دا چې نو کم څه شي ټرانسفر کوي هغه چې نو اسایل ګروپ وته ټرانسفر کوي ترانس اماینیز چې دا هغه انزایم چې هغه اماینو ګروپ ټرانسفر کوي لکه جی پی ټي ګلوټامیک پایرویک ټرانسامینیز چې دا یو داسې انزایم دی چې هغه اماینو ګروپ ټرانسفر کوي ترانسمیتایلیز دا هغه انزایمز دي چې هغه څه کوي هغه چې د میتایل ګروپ ټرانسفر کوي لکه نان اډرینالین چې اډرینالین ته کنورټ کیږي نان اډرینالین څه شی دی نو اډرینالین او نان اډرینالین چې دی نو دا فایټ او فلایټینګ هارمون دي کنه اډرینالین چې دی نو دا باډي دغه راولي فایټینګ راولي جذباتو ته راولي او نان اډرینالین چې دی نو دا دوباره خپل ریلیکس کنډیشن ته راولي دا هارمونز دي دا چې د ګور که تاسو د کې خیال کړئ نو دا ټرانسفریز چې دی نو دا څه کار کوي دا ګروپس ټرانسفر کوي اوس ګور د دې د یادولو اسانه طریقه دا ده چې ټرانسفریز are those group of enzyme which catalyze those reaction in which one group is transferred to another. For example, phosphotransferase catalyze the transfer of phosphate group. Transamylase catalyze the transfer of acyl group. Transaminase catalyze the transfer of amino group. Transmethylase catalyze the transfer of methyl group. نو دا څه باندې ودا تاسو یادوي دیور پسې د هایدرولیز these catalyze hydrolysis cleavage of bond by adding H2O. خلوم به تاسو جنرال په دې باندې پوي کما هایدرولیز څه شي دی هایدرولیز چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه بانډونه ماتي کلیویج څه ته وایي ماتول ته by adding water خو د اوبو په مدد سره ماتول کی یعنی هغه انزایمز چې هغه د واټر په مدد سره یو بانډ ماتي نو هغه انزایمز ته موږ څه وایو هغه انزایمز ته موږ وایو هایدرولیز لکه فار ایگزامپل دا د دې مختلف ګروپونه دي بیا لکه پپټایډیز رومنه ګروپ ته پپټایډیز چې دی اټ کټلایز د هایدرالایسیس اف پروتین دا پروتین ماتي hydrolysis mean breakdown by the help of water. خبیا دا peptidase چې دا دوه قسمه دي exopeptidase او endopeptidase. exopeptidase چې نو دا terminal peptide باندې ماتي تاسو ویلو کنه چې پروتین چې نو دا د سن جوړ دی دا د peptide chain نه جوړ دی اوس اړخونه ته چې کوم peptide باندې لکه یو peptide chain دی نو یو اړخ ته چې کوم باندونه دي او بل اړخ ته چې کوم باندونه دي نو هغه ماتول باندې چې کوم انزیم استعماليږي نو هغه ته موږ څه وایو هغه ته exopeptidase وایي او په مینس کې پپټاید چین کې چې کوم باندې ماتيږي سنټرل پپټاید باندې چوته وکنه نو هغه کې کوم انزیم استعماليږي هغه ته موږ وایو endopeptidase خرید بیکو hydrolase these catalyze hydrolysis cleavage of bond by adding H2O دا هغه انزایمز دي چې هغه باندونه ماتي او د اوبو په مدد سره following are the further subclasses of hydrolase دا چې د دې نور ګروپونه دي peptidase چې د هایدرالایسیس اف پروتین کوي peptidase هغه انزیم دي چې هغه پروتین ماتي دوه قسمه peptidase دي یو exopeptidase دی او بل endopeptidase دی exopeptidase these catalyze the hydrolysis of terminal peptide bond یعنی دا چې د هغه انزایمز دي چې هغه په اړخونو باندې کوم پپټاید بانډز دي سایډز باندې په پپټاید چین کې دننه غماتي فار ایگزامپل polypeptide شو dipeptide شو tripeptide شو نور دا peptidase چې دی نو these act on the central peptide bond of the polypeptide chain دا هغه انزیم دي چې هغه polypeptide chain کې په مینز باندې کار کوي یعنی مینځنی polypeptide chain ماتي لکه پپسین ټریپسین کیموټریپسین چې دی دا ټول endopeptidase دي د په مینز باندې polypeptide chain یا پروتین مینز باندې حمله او هغه پروتین چې دی نو ماتي او اکزو ول چې دی نو دا په اړخونو باندې حمله کوي
نو دا چې د هایدرولیسیس شو. نیکست د نور اگزامپل هم ورکړی دي تاسو سره چې دی نو زه سکرین چې دی هغه شیر کوم. ها دا کاربوهایډریټ دا هغه انزایمز دي چې هغه څه کار کوي، هایدرالیسیس اف کاربوهایډریټ کوي، یعنی کاربوهایډریټ ډایجست کوي کنه. لکه امایلیز چې دی نو دا اوس څه کار کوي، دا سکروز ماتوي. سکریز چې دی هغه هم سکروز ماتوي او امایلیز کاربوهایډریټ ماتوي. سکریز چې دی نو هغه سکروز ماتوي. مالټیز چې دی هغه مالټوز ماتوي. نو ګوره دا ټول کاربوهایډریټ دي. نو کاربوهایډریټ چې کوم ماتوي هغه انزایم ته وایي کاربوهایډریز. لیپیز نوم نه ظاهره ده دا هغه انزایم دي چې هغه لیپډ ماتوي، فیټ چې ورته موږ وایو. ډي ان ایز دا به ډي ان اے ماتوي، ډایجیشن اف ډي ان اے به کوي. نو هایدرولیسیس چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه څه کوي، کلیویج او بانډ کوي by adding H2O. لکه پیپټایډیز پروتین ماتوي، ایکزو پیپټایډیز سایډونو والا پروتین ماتوي، انډو پیپټایډیز چې دی نو هغه سنټرل پیپټایډ بانډ ماتوي. کاربوهایډریټس چې دی نو هغه کاربوهایډریټ ډایجست کوي. لیپیز لیپډ ډایجست کوي او ډي ان ایز چې دی نو هغه ډي ان اے ډایجست کوي. نو دا چې دی وشو. نیکست چې کوم څلورم ګروپ دی زموږ د انزایم هغه دی لاییزز. لاییزز څه شی دی؟ نو انزایم catalyze the removal of group from substances by mechanism other than hydrolysis leaving double bond. بیا زه تاسو پوه کوم د چونګې د لیکل ډیفیکلټ کړي دي، تاسو دې ته توجه ورکړئ بیا به چې دی په خپله باندې ستاسو ذهن ته راشي. لاییزز چې دی دا هغه انزایمز دي چې هغه هم ریمول اف ګروپ کوي، یعنې دا هم ګروپس لرې کوي خو هایدرالیسز نه علاوه، یعنې د هایدرولیسز انزایم په طریقه باندې نه. هایدرولیسیس کې څه شی و؟ هغې کې بانډونه ماتېدل خو واټر په مدد سره. په دې کې به ګروپونه لرې کېږي خو د واټر نه علاوه، یعنې د هایدرولیسیس نه علاوه. لکه کاربونیک انهایډریز چې دی نو دا انزایم دی او فیومریز چې دی نو دا ریموول اف ګروپ کوي ټول، خو د واټر نه علاوه یې کوي که نه. نیکست چې کوم انزایم دی هغه دی آیسومیریز. آیسومیریز څه کار کوي؟ نو دا چې دی یو سیس چې دی یو آیسومر چې دی نو هغه بل آیسومر ته اړوي. آیسومر څه شی دی؟ نو تاسو لسم کې کیمستري کې ویلو چې یاره آیسومرز آر دوز کمپاوند هیوینګ سیم مالیکولر فارمولا بټ ډفرنٹ سټرکچر فارمولا. آیسومر چې دی دا هغه سیس ته ویلی کېږي چې هغه آیسومر چې دی هغه سیزونو ته ویلی کېږي چې هغه دواړه وي یو شان دي خو صرف مالیکولر فارمولا هم یو شان دي خو صرف سټرکچرو کې بدلي. لکه تاسو دا کاربوهایډریټ چپټر چې شروع کولو نو په دې کې تاسو ګلوکوز ویلو او فرکټوز مې ویلو، نو دا ګلوکوز او فرکټوز د یو بل آیسومرز دي. لکه مطلب د دواړو چې دی نو C6H12 او 6 فارموله ده خو سټرکچر یې چې دی نو هغه بدل دي یو بل، نو دا د یو بل آیسومرز دي. اوس آیسومریز چې دی نو دا کار څه کوي؟ نو د دې آیسومریز دا انزایم دا کار دی چې دا آیسومر چې دی نو هغه کیټلایز کوي، یعنی یو آیسومر بل آیسومر ته اړوي. لکه ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی نو هغه فرکټوز 6 فاسفیټ ته اړولی. ګوره د ایگزامپل کې وګورئ ګلوکوز 6 فاسفیټ دی نو ګوره بیا ورپسې هغه سایډ ته چې دی رایټ هینډ سایډ یادومه هغې کې چې دی نو فرکټوز 6 فاسفیټ ته اړېدلی دی. کوم انزایم په مدد سره؟ فاسفوهیکسو آیسومریز. دې انزایم چې کوم وي نو دې سره به آیسومریز نوم راځي. خو بیا چې دی دا آیسومریز مو شو یعنی یو آیسومر به بل ته اړوي او دا به تاسو داسې پېژنئ چې انزایم سره آیسومریز نوم راغلی نو تاسو چې دی نو د دې نه دا اندازه لري چې یاره دا آیسومریز کټګري سره بلانګ لري. بیا ورپسې دي لیګیزز. لیګیزز ګوره نوم ته ونه لیګیز او لګول، نو دا هغه انزایمز دي چې هغه دوه کمپاوند یو بل سره جاین کوي، لګوي کمپاوند دوه کمپاوندز چې دی د هغې لګول چې دی نو هغه کیټلایز کوي. Ligases catalyze the reaction of the joining of two compounds by forming carbon-oxygen double bond, carbon-nitrogen, carbon-carbon, and carbon-sulfur. E.g. DNA ligase. ligase څه شی دی؟ DNA ligase څه شی دی؟ DNA ligase تاسو ویلي دي که نه چې ګوره DNA چې دی نو دا د دوو پولینیوکلیوټاید چین نه جوړ دی. دا پولینیوکلیوټاید چین کې که چېرې یو چین چې دی هغه مات شي نو د هغې لګولو دپاره موږ څه کوو؟ ډي ان اے لیګیز استعمالوو.
ډي ان اے لیګیز چې دی نو هغه بروکن چین چې دی هغه یو بل سره کمباین کی جوین کی وی لګي نو دا انزایم ته مونږ څه وایو ډي ان اے لیګیز لګولو والا انزایم نو دا هغه شپږ کلاسز وکنه اکسیډو ریډکټیزز هایدرولیسز لاییسز آیسومریزز لیګیزز دا چې دی نو هغه شپږ کلاسز نو ټول انزایم چې دی نو هغه په دې کټیګریز کې حسابېږي دا ټاپک چې دی ختم شو او لانګ ټاپک دی نه خامخا چې دی نو سنه فارم کې کوېسچن راځي او دا ټاپک چې دی نو انزایمز کې چې کله تاسو انزایم چپټر وایي هغه تاسو د لسم لیول باندې او که تاسو د 14 لیول پورې نو دا ټاپک وکړي لازمي ځکه چې دا انزایمز مین هغه بیک بون دي کنه چې پای کې موږ د انزایم ذکر کوو چې دا انزایم دا کوي دا انزایم دا کوي دا انزایم دا کوي لکه ما تاسو ته وی چې را هایدرولیسز چې دی نو هغه بانډونه ماتوي د واټر په مدد سره آیسومریزز چې دی نو هغه یو آیسومر بل آیسومر تاړي لکه ګلوکوز 6 فاسفیټ فرکټوز 6 فاسفیټ تاړي نو ګوره دا ګلوکوز او فرکټوز یو شی دی خو صرف هغه فارم بدل شو شکل بدل شو نو دې ته آیسومریزز وي او لیګیز شنو هغه دوه ډي ان اے یا دوه ضروري نه ډي ان اے لکه د اگزامپل کې ورکړی ډي ان اے لیګیز د پولیپپټاید چین کې چې بریک شي نو دا غي له ګول کوي ځکه ورته ډي ان اے لیګیز وي کنه د دې نه علاوه چې نور دوه کمپاوندز یو بل سره جوائن کوي هغه تم لیګیز انزایم وي نو دا غشپ کلاسز نیکسٹ چې کوم زمونږ د فیکٹر افیکټینګ انزایم اکټیویټي یعنی انزایم چې د پاغه باندې کم فیکٹر دا سړي کم سيزونه دا سړي چې د انزایم په کار کولو باندې اثر غورځي نو پاغه کې مختلف فیکٹرز دي سو په کې نن وایو او نور چې دین ان شاء الله که خیر سبب که خیر بوایو پاغه کې باندې سره کم فیکٹر دی هغه د انزایم کنسنټریشن د انزایم مقدار Now, the enzyme concentration is directly proportional to the rate of reaction. So, increase in the concentration of enzyme will increase the rate of reaction up to a certain level. Beyond, there will be no increase in the reaction. Gora, nombeza tasto vema. The enzyme مقدار چې زیاتې نو reaction به تیزیږي. لکه ګوره مثلا زه تاسو ته example درکما 15 substrate دي 15 for example او 2 enzyme دي. 15 سبټریټ دي او 2 انزایم دي نو ګوره انزایم څه کار کوي سبټریټ سره نخلي او د هغې ریاکشن تیزوي نو لومبی خو به دا 2 انزایم چې دی نو دا به زر زر د سبټریټ سره ونخلي او ریاکشن به تیز شي خو اوس خو 3 سبټریټ چې دی نو اضافي هم پاتې شو که نه اوس که چېرې ته انزایم نور هم زیات کړي 3 انزایم ورسره کړي ریاکشن به نور هم زیات شي او که چېرې ته انزایم چې دی نو هغه اته کړي نو اوس ګوره انزایم چې دی نو هغه زیات شو او هغه سبټریټ چې دی نو په کم شو انزایم چې دی سره شو انزایم ماته شو نو به خو دا 15 انزایم هغه 15 سبټریټ سره ونخلي نو ریاکشن به خټ روان تیز به رواني تیزیږي به خو چې کله دا نور 3 انزایم اضافي پاتې شو نو بیا به څه چل کیږي بیا خو دا سبټریټ ختم شوی دی نو بس انزایم به چې دی هغه په ځای ودرېږي او نه به مخکې ځي او نه به شاته ځي نو دې نه موږ څه نتیجه راوباسو دې نه موږ دا نتیجه راوباسو که نه چې انزایم چې دی د دې ریاکشن هغه چې کله انزایم ته زیاتې نو ریاکشن زیاتېږي او چې کله ټول انزایم استعمال شي هغه سپریټ سره اونخلي نو بیا فردر چې دی نو ریاکشن نه زیاتېږي بیا په ځای باندې ولاړي نو دوی هماغه لیکلي دي چې د انزایم کنسنټریشن از ډایرکټلی پروپورشن ټو د ریټ اف ریاکشن انزایم چې دی د دې مقدار هغه د ریاکشن ډایرکټلی پروپورشن دی So increase in the concentration of enzyme will increase the rate of reaction up to certain level. چې ته انزایم زیاتې ریاکشن به زیاتېږي اوس یو خاص حد پورې بیا چې کله ته د حد نه واوړې نو هغه ټول سپټریټ خو به استعمال شوي نو اضافي انزایم به بیا په ځای پراته یا به هغه ریاکشن نه تیزوي فار ایگزامپل نیکسټ پیج طرف ته ځو sorry page the moment rate of reaction because there is no substrate available for further reaction نو بیا ګوره سبټریټ په وینه اول ته انزایم ډیر شو نو بیا به ریاکشن اړو زیاتېږي نه لکه بل مثال زه تاسو ته درکړم ګوره فار ایگزامپل شپږ چې دی هغه تور بالونه دي یعنی سبټریټ او شپږ چې دی هغه سپین بالونه دي یعنی انزایم
نو ګوره دا شپږ بالونه چې دی دا سپین بالونه مونږ د تور بالونو سره یو ځای کوو نو دا به یو سره یو ځای شي ډایرکټ زیات شي مطلب جایننګ به وشي اوس که چېرې دوه سپین بالونه ته نور هم زیات کړي نو هغې دپاره خو هغه تور بالونه شته نه نو بیا باډو ریاکشن تیزیږي نه یعنی بیا باډو یو ځای کېږي نه هغه همدغه خبره چې دی دلته هم ده چې کله انزایم او سبټریټ برابر وي نو ریاکشن تیزیږي خو چې کله انزایم مقدار پې ډېر شي نو بس ریاکشن بیا زیاتیږي نه ځکه چې نور سبټریټ د ریاکشن لپاره موجود نه وي نو دا چې دی نو هغه لومړنی فیکټر دی د انزایم مقدار چې دی نو په ریاکشن باندې اثر غورځوي بیا ورپسې د سبسټریټ کنسنټریشن Now, with an increase in substrate concentration will increase the rate of reaction up to some extent because actinocyte occupies small portion of an enzyme. Beyond that, it will not increase the rate of reaction. چې سبټریټ زیاتې نو هم به چې دی ریاکشن زیاتېږي خو یو خاص حده پورې ځکه چې اکټیوسایډ چې دی نو هغه څه کوي هغه سبټریټ سره نښلي نو اوس ګوره چې ټول اکټیوسایډ سره سبټریټ ونښلي او ټول اکټیوسایډ چې دی نو هغه ډک شي د سبټریټ نه نو بیا چې دی نو نور انزایم خو به نه که نه نو چې نور انزایم نی نو ریاکشن په ځای ولاړي لکه زه تاسو ته مثال درکړم موږ سره فار ایگزامپل په انزایم کې د کار سیز کم یو دی د کار شی چې دی هغه دی اکټیوسایډ اوس ګوره فار ایگزامپل تاسو سره لکه شپږ انزایم دي نو اټومیټیکلی هغې کې به شپږ اکټیوسایډ لګېدلي نو اوس ګوره شپږ سبټریټ چې دی نو هغه مونږ دې سره جمع کوو نو ګوره دا شپږ اکټیوسایډ سره به شپږ سبټریټ جمع شي نو بس ریاکشن به تیز شي اوس که چېرې سبټریټ چې دی نو هغه مونږ سره 12 سي نو هغه نور شپږ سبټریټ به چې دی نو هغه به څه سره یو ځای کېږي مطلب د هغې لپاره خو انزایم شته نه نو چې انزایم شته نه نو بیا به ریاکشن نه زیاتېږي او انزایم چې دی نو هغه به په ځای ولاړي ښه بیا ورپسې دی پریزنس اف کوفیکټر دې پورې به چې دی نو مونږ نن وایو ټمپریچر چې دی نو انشاءالله دا به مونږ سبا وایو نو دې سره به دا چلو شي چې دا زره فیکټر افیکټینګ به دوباره هم ریوایز شي که خیر ورسره او ټاپک به ختم هم شي انشاءالله سبا به کوشش کوو چې دا انزایم چپټر راغونډ کړو کوفیکټر از very important for enzymatic activity کوفیکټر چې دی دا د انزایم د کار کولو لپاره ډېر ضروري دی without cofactor enzyme does not show its activity د کوفیکټر نه علاوه چې دی انزایم هغه خپل ریاکشن چې دی نو هغه نشي تیزولی مثلا د ایگزامپل ته تاسو خیال وکړئ واټر او کاربن ډای اکساید چې دی هغه یو ځای کېږي نو دی چې دی نو H2CO3 جوړوي کاربونیک اسید اوس دې کې چې دی نو کوم انزایم استعمال شوی دې کې استعمال شوی انزایم کاربونیک انهایډریز کاربونیک انهایډریز چې دی دا هغه انزایم دی چې هغه واټر او کاربن ډای اکساید یو ځای کوي او کاربونیک اسید جوړوي په دې کې دا زنک چې دی که نه په دې کې دا کوفیکټر دی اوس که چېرې په دې کې دا کوفیکټر نی نو دا ریاکشن چې دی نو هغه به نه کیټلایز کېږي یعنی کاربونیک اسید به نه جوړېږي نو دې خبرې نه چې دی مونږ ته دا اندازه کېږي چې کوفیکټر چې دی هغه د کار کولو لپاره د انزایم ریاکشن لپاره ضروري دی اوس ګوره هر څه پکې موجود دي واټر موجود دی کاربن ډای اکساید موجود دی کاربونیک انهایډریز موجود دی خو صرف دا زنک پکې نشته دی کوفیکټر پکې نشته چې دا نشته دی ریاکشن به نه وځي ریاکشن به نه پروسیډ کېږي کیټلایز کېږي به نه کار به نه کېږي کاربونیک اسید به نه جوړېږي نو دا کوفیکټر چې دی نو دا یو امپورټنټ فیکټر دی چې هغه انزایم باندې انزایم په کار کولو باندې اثر غورځوي دا دریو پورې چې دی نو کافي و تاسو ته زه دوباره لږ ریوایز کوم چې انزایم چې دی نو درې فیکټر پکې مونږ ووایو چې په انزایم باندې کار کوي په هغې کې لومړنی چې دی نو انزایم کنسنټریشن دی زیاتي خو چې کله ټول انزایم استعمال کړي نو بیا فردر چې دی نو ریاکشن نه تیزیږي بیا ورپسې دی سبسټریټ کنسنټریشن چې دی نو دا مطلب دا دی چې سبسټریټ چې دی نو هغه ټول یوټیلایز شي نو بیا فردر چې دی نو ریاکشن یوټیلایز کېږي بیا پسې د پریزنس اف کوفیکټر نو کوفیکټر چې دی تاسو ته ما ووایي چې د واټر او کاربن ډای اکساید والے مثال ما تاسو ته درکړو دی د کاربونیک اسید چې جوړېږي نو په دې کې چې دی کافي دی که ستاسو څه کوېسچن وي نو تاسو دلته هم کولی شئ هلته واټساپ ګروپ کې هم کولی شئ زه ستاسو په انتظار یم if you have any question you can ask freely from me